بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن درسه یو وړه شان واقعه د مر په حوالې سره بیانوم چې خپل مو اوري او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ډیره د عبرت واقعه ده. یو ورځ باچا ځنګل ته روان و ښکار دپاره. هغه په ځنګل کې ډیر زیات ستړی شو او تږی شو، خو هغه ته څه اوبه موبه نه میلاوېدلې. نو هغه څه ځای پورې لاړو، نو چې بیا یې خیال وکړو هلته یو شپونکی ناست یو، دا هرن یې ساتلې. نو هغه خواله ورغی چې ماله لږې اوبه راکړه، ډېر زیات تږی شوی یم. هغه ورته وویل چې ما سره خو خپله اوبه موبو څه سیسټم نشته دی، نو زه به تاله دا هرن رول وشم او د دې نه به زه تاله پی درکړم، په دې باندې به ستا تنده ماته شي. باچا چې کله هغه پی څکلي دي او باچا روان شوی دی تلی کور ته، نو په دې دوران د باچا درې ښځې وې. باچا کې هغه هرن پی دومره خواهشات روچت کړي وو چې باچا درې واړو ښځو سره خپل کوروالی کوو، درې واړو سره به بار بار خپل کوروالی کوو. باچا ډیر زیات په سوچ کې پرېوتی دی چې د دې نه خو مخکې ما څه داسې څه قسمه څه چل نه دی شوی چې دا څه وجه ده چې دا ما سره نن په دې دغه څه چلو شو چې زما درې ښځې دي او زه هغوی سره بار بار خپل کوروالی کوم، چې څه وجه ده. باچا ډیر زیات په سوچ کې پرېوتو. چې کله یې سوچ وکړو نو هغه ته دا محسوسه شوه، دا پته ورته ولګېده چې ما خو دا قرنګ د هرن پی څکلي دي او دا د دې هرن پی وجه ده. نو د هغه مشغوله شیطاني دغه سوچونه راغلي دي چې زما خو خپله درې ښځې دي، زه خو دې سره به زه خپل کوروالی وکړم، خپل خواهشات به پوره کړم، خو چې ملنګ له څوک راځي، د کوم ځای نه له جینکۍ راځي. چې سهار شوی دی، باچا د هغه ځای نه راغلی بېرته ملنګ پسې. ملنګ پسې توره رایستې ده، کم شپونکی چې دی هغه هرن چې ساتي هغه پسې توره رایستې ده. هغه ته ویل چې سر د نوام پرېږدم دې نه، ته ما ته پوره قصه وکړه چې څه چل دی. تا ما خو صرف یو ګیلاس پی څکلي دي او تا سره درې هرن دي او ته د دې پی څکې. ما خپله درې ښځې دي او بېګا ټوله شپه هغوی سره ما کوروالی کړی دی، او چې تا له څوک راځي، د کوم ځای نه د له جینکۍ راځي، ته ما ته قصه وکړه، ګینې سر د نوام پرېږدم دې نه. شپونکی خوار ډېر زیات حیران شوی دی چې باچا سلامت ته به زه اوس څه ویم. خو باچا سلامت دی، صرف دونه ویل یو ګیلاس یې ورته بل ډک کړی د پیو نه. هغه ته وایي چې زه دا پی وڅښه او بېګا له خپل کار مار وکړه، څومره خواهشات دي خپل کوروالی وکړه، او سبا چې راشي که خیر ایسه نو زه به بیا تا ته ټوله قصه وکړم، بیا که ما نه سر وخي او که هر څه راسره کې. نو باچا هم سوچ کې پرېوتی دی. باچا ورته ویلي چې بس ټیک ته ځه، بیا به ته ما ته سبا ټوله قصه کې. خو په دې ټیم کې ورته دې شپونکي دا یو خبره کړې چې قصه به درته ټوله کوم، خو د هغې نه بعد خو به زه مرمه خو ته به هم مرې. چې دا قصې ورته کړې ده، نو باچا ورته ویلي بس چې صحیح ده ځه، خو ما ته به حال وې. باچا چې یاره کور ته راغلی دی، شپه شوې ده، د باچا خواهشات روچتېږي چې خپلې بیبي خواله ورځي، مرګ ورته رامخې ته کېږي. چې کله باچا ته مرګ رامخې ته شي، د باچا خواهشات مکمل ختم شي او په سوچ کې پرېوځي چې خدای پاکه دا به څه چل کېږي چې دی به ما ته قصه کوي او زه به مرمه. د دا ټولې قصې ذهن ته راځي د دې شپونکي. خو خیر باچا ټوله شپه په دغه سوچونو او فکرونو کې تېره کړې چې خواهشات یې روچتېږي، هغه خپلې بیبي ته ورخوا کېږي. نو هلته د هغه دغه ذهن راځي چې یاره دا خو به زه مرمه او دا به چل کېږي، باچایي به رانه پاتې کېږي، دا ټولې قصې قطارې به مخې ته راتللې. بس باچا ټوله شپه همدغه رنګ سوچونو کې تېره کړې ده، هېڅ هم نه دي کړي. سهار چې راغلی دی د دغه خواله، د شپونکي خواله راغلی دی، به شپونکي پسې توره رایستې ده چې اوس دنه سر وامه قصه راته کوه. به شپونکي ورته ویلي چې زه خو درته قصه کوم، هسې موږ دواړه مرو، خو ته ما ته دا ووایه چې تا بېګا څه کړي او که نه دي دي کړي. نو باچا ورته ویلي دي چې ما خو بېګا هېڅ هم نه دي کړي. یا ورته ویل ولې دې څه نه دي کړي، څه به دې ذهن له راتل. باچا ورته وویل چې زما خو به مخې له دقه راتل چې زه به مرم او دا چل به راسه کېږي. نو هغه مرګ مې ټوله شپه مخې ته کړی دی، هېڅ مې هم نه دي کړي. نو شپونکي ورته په جواب کې څه ویلي چې باچا سلامت ته صرف نننۍ شپه مرګ خپل مخې ته کو، او زه چې د هرن دا پی څکم، زه دلته ناست یم، زه خپل الله تعالی نه د ورځې څو پیرې د مرګ طلب کوم چې مرګ شته، مرګ حق دی، چې زما مرګ مخې له راځي نو زما خواهشات هر څه ختمیږي. نو ایماندارو دا دنیا سې ټوقې دي، هسې ګپ شپ دی. خپل مر مخې ته کوي، خپل مونځ او دس مخې ته کوئ، خاص کر نوجوانان، څومره چې نوجوانان دي توبې وباسئ، خپل استغفار کوئ، خپل مونځونه او دسونه کوئ.
ګناهونو نه هیڅ هم نه جوړیږي. خپل الله یادوئ، خپل مرګ یادوئ. چې څومره مرګ یادوئ نو انشاءالله ستاسو نه به ګناهونه نه کیږي. او څومره چې درنه شیر کیږي خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که په چینل نوي وي او چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو د الله رضا لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، په ځکه چې په دې باندې صرف د الله باس کیږي او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث پې بیانېږي. جزاک الله.